بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ډیرو قدرمنو لیدونکو. د 9 ورځو په تیریدو سره نه یوازې د پی ټی ایم مخکښ مشر علي وزیر خوشی نشو، بلکې د دې په خوا کې محمد شیر مسید هم په کراچۍ کې ونیول شو او دغه راز په کاناډا کې مدني فعال او د پی ټی ایم پلوی کریمه بلوڅ هم شهید کړای شوه. داسې اندېښنې هم پیدا شوي دي چې په بندیخانه کې یا په جیل کې د علي وزیر روغتیا ته ګواښونه متوجه دي. خپلې کورنۍ ته په یو لیک کې ویلي دي چې دلته د بد چلند او بدې روغتیایي وضع سره مخامخ دی. د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو البته ډېر غبرګونونه هم رامنځته شوي دي. د پښتونخوا ملي پارټۍ مشر محمود خان نڅکزي ویلي دي چې که په علي وزیر څه وشول نو داسې حالات به رامنځته شي چې د پاکستان ریاست په فکر کې هم نه وي. نورې اندېښنې هم موجودې دي چې علي وزیر ته به نورې دوسیې جوړې شي، د نورو ستونزو مشکلاتو چلنجونو سره مخامخ شي. په بندیخانه کې پولیسو د ده د بند موده غځولې ده. خو اصلي پوښتنه دا ده چې پی ټی ایم په داسې سختو حالاتو کې چې یو د بل پسې نوي چلنجونه ورته رامنځته کیږي څه پلان لري، څه کړنلاره لري، هغه حکمت عملي به یې څه وي. د نن شپې په ځانګړې مرکه کې ما سره میلمه دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مؤسس او مشرتابه پلاوي غړی ډاکټر صاحب سید عالم مسید. ډاکټر صاحب تاسې ته هرکلی وایم، په خیر راشئ. ډېره مننه جي، خوشحاله اوسئ او اورېدونکو ته هم سلامونه. مهرباني ډاکټر صاحب، وروستي معلومات څه وایي؟ علي وزیر سره د پی ټی ایم د غړو ملاقات لیدنه شوې ده په بندیخانه کې، نه ده شوې؟ او که شوې وي جزئیات د دې مسلې څه دي؟ اول خو چې ستاسو ډېره مننه جي. بیا د پی ټی ایم د تېرې ټولې ګرفتارۍ یا اف آی آرونه مقدمې او د علي وزیر نیول دا جدا دي. د علي وزیر سره چې کوم نور ملګري نیول شوي دي هغه نه بعد نور الله ترین، حاجي محمد شیر، بصیر او شیر ایوب وزیر د هغوی نیول هم د علي وزیر نه جدا دي. علي وزیر په پېښور کې ونیولی شو، هتکړۍ ور واچولې او هغه بوتلو او په هغه چې کله ورسېدو نو هغه ته موقع میلاو شوه نو هغه کور ته ټلیفون وکړو د شنبې په ورځ، د یکشنبې په ورځ، یعنې د اتوار په ورځ چې زما ژوند ته خطره ده او ما ته دوی وایي چې دې ځلې به کرونا یا د زړه اټیک یا په داسې طریقه باندې تا پرېږدو نه، یعنې داسې طریقه به کوو، دې ځلې د ستا خلاصون نشته. نو ځکه هغه د ده ګرفتاري د ده نیوله د نورو سره مقابله نه ده پکار. دویمه دا ده چې په دې کې د ملاقات خو یو ملاقات شوی دی د یو ملګري، خو ملاقات هم په دې کې دومره اهمیت نه لري. اصلي اهمیت د دې شی دی چې که ملاقات ما هم کو، مثلا موږ ټول لاړو، د کور والا وو، د ټول خاندان وو، ټول پی ټي ایم ورغی، د ده سره ملاقات وکړو، نو د یو ملاقات د وجې نه د زیرو امکان خو ختم نه شو. هغه حواله سره د علي وزیر ژوند غیر محفوظ دی. د نورو ته د ژوند خطره په جیل کې نشته، هغوی ته د ګرفتارۍ خطره ده. ګرفتاري نه جایزه ده ټولو، خو نه د علي وزیر کیسه لږ ده. پی ټی ایم خو په دې وروستیو کې داسې کوم ښکاره بدلون په خپلې پالیسۍ او په خپلو کړنو نه دی راوستی، نو ولې یو ځلې بیا پاکستاني ریاست او پولیس پی ټی ایم ته مخه کړې ده، یو د بل پسې مشران یې نیسي او ګواښونه ورته کوي؟ ګوره چې د ریاست پاکستان چې کوم دی د پښتون، بلوچ، سندي، کامپرست جمهوریت غوښتونکي کله معاف کړی دی. که هغه په وخت کې دې لاریونونه کوي که نه کوي، که دې په وخت کې فعاله وي که نه وي، که دې په وخت کې احتجاج کوي که نه وي، نو د پی ټي ایم هم دغه سلسله ده چې په حواله سره ګوره کې د کراچۍ دغه جلسه وه، په دې کې په موږ ټولو مقدمه ده
FIR په موږ ټولو باندې دی، خو بیا دې اوچت کو علي وزیر یې اوچت کو، نو دا څه معنی لري؟ نو هغه تقریر چې دی وایي چې دا کې د ملک خلاف خبرې کړې دي، نو پاکې د ملک خلاف یو خبره ده توخی د عدالت د قانون په ژبه کې. اوس که چېرته د پښتون د حق غوښتنه کول د ملک سره غداري وي، که چېرته د بلوچ د حق غوښتنه کول د ملک سره غداري وي، نو دا خو بیا بیل غونډه کې یو ریاست شو چې د فوج خلاف خبرې دوی خو ورته سم مقتدره ډېر مقدس ادارو خلاف خبرې، ریاست خلاف خبرې، نفرت خورول، دغه مقدمې دي. ډاکټر صاحب خو یوه پوښتنه خو ضرور را پیدا کیږي، د پاوز پر خلاف چې کومې خبرې مثال د مسلم لیگ او د پیپلز پارټۍ مشرانو کړي دي، تر هغې به سختې خبرې د پی ټي ایم مشرانو نه یې کړې، ولې پر پی ټي ایم ولې هر وخت هره شیبه برید کیږي؟ هغه صفا وجه ده، دا نسلي وجه ده. د نواز شریف چې کله خبره کوي نو هغه بنیادي د پنجابي ایلیټ کلاس نماینده دی. زرداري بلاول بوټو زرداري چې خبره کوي نو هغه هم د هغه ایلیټ کلاس دی. پښتون او بلوچ به دا خبره نه کوي، او خاص کر پښتون بیا نه کوي په د نن سبا وخت کې. نو دا هغه نسلي امتیاز دی چې هغه همیشه فرق کړی شوی دی. کریمه بلوچ شهیده شوه په کانادا کې، داسې کوم معلومات تاسې لرئ چې د دې پیښې په هکله څه څېړنې میړنې شوي دي نه دي شوي؟ ګوره چې اول خو دا ده چې دا انتهایي لوی جبر شوی دی او دومره خوږه ماشومه چې هغه د طالب علمي د دور نه د بلوچ د حقوقو خبره کوي، بیا د دې بلوچ ټولنس ارګنایزیشن مشره وه، او په کراچۍ کې چې کوم کادر بلوچ ماما بلوچ کیمپ لګولی او زه ورغلی وم کوټه کې، نو هغه بي اس او آزاد چې کوم دی د هغوی د شهیدانو لیست به چې کتلو نو ما ته د آرمي پبلک سکول د لیست نه هېر شو، دا دومره ځوانان یې وجلي دي. نو دا د هغوی نماینده وه، بیا په 2014 کې لاړله کینیډا ته. اوس تاسو اندازه وکړئ چې په کینیډا کې هم دا محفوظ نه وه، د دې نه مخکې یو د دوی صحافي وه په سویډن کې وژلی شو، خو دلته یو موقع ده، زموږ ټولو لپاره موقع ده. که دا افغانستان کې خدای مکړه وژلی شوی وي، خو په افغانستان به تور لګېدو، په ترهګرو به تور لګېدو. که دا په هندوستان کې وژلی شوی نو بل څه تور به لګېدو، که دا په دوبۍ کې وژلی شوی نو بل څه انجام به کېدو. اوس په کینیډا کې د وژلو د وجې نه دا موقع ده چې کینیډا باید چې اصلي تحقیق وکړي چې دا چا وژلې ده، د افراد څوک وو، د دې شاته څوک وو، د دې شاته آیا ادارې وې، ریاستونه وو، که نه دا څه وو، او د دوی هغه جدت هم لري، دوی جدید ذریعه هم لري، او باید چې کینیډا موږ دې نتیجې ته ورسېږو چې دا چا وژلې ده. څه معلومات نه دي شریک شوي تر اوسه پورې پی ټي ایم سره، یا تاسو اړیکه نه ده نیولې؟ نه چې څه داسې معلومات نه دي شوي. مهرباني راځو دې مسلې ته چې دننه توقیف کې یا په جیل کې د علي وزیر روغتیایي وضع هم ښه نه ده، هغه په خپله هم ویل کېږي د شوګر تکلیف لري، دوا په وخت نه رسیږي، او تاسو بله خبره هم وکړه چې کیدای شي د نورو ناروغیو تور پې پورې شي چې یا کرونا یا بله ناروغي. څومره اندېښنه لري پی ټي ایم چې په رښتیا سره داسې یوه معامله وشي؟ ګوره جي اول خو په دې کې صرف ستاسو په دې ټکو کې لږ علي وزیر د شوګر بیمار دی، خو بالکل په کنټرول کې دی. د هغه د بلډ پریشر مسله ده بالکل په کنټرول کې ده، نو هسې نه چې دا راته بهانه جوړه شي. علي وزیر په خپله ویلي دي، اندېښنه نه ده. علي وزیر په خپله ټلیفون کړی و خپله کورودانه ته، خپله رواره ته، خپله مور ته، چې ما ته دا دوی ویلي دي، داسې نه ده چې ګنې زما اندېښنه ده، ما ته دوی دا ویلي دي چې دې ځل دې نه پرېږدو، زمونږ سره د کورونا لاره هم شته دی، زمونږ سره د هارټ اټیک لاره هم شته، زمونږ سره نورې لارې هم شته. نو دغه څه اندېښنه نه ده، دا حقیقت دی. اوس علي وزیر دومره ماشوم نه دی، سیاسي سړی دی، پوه سړی دی، مشر دی،
ډېر مقبول مشر دی. هغه چې کله په جیل کې دا خبره کوي نو جیل ته خو دې 100 ځله مخکې تللی دی، مخکې خو داسې نه وه کړې. نو دې مطلب دا شو چې هلته باقاعده ورته ویلي شوي دي نو زموږ چې کوم ټول د ټولو پښتنو پښتو انسانانو دا فرض جوړېږي چې علي وزیر هلته په جیل کې د زهرو نه بچ کړو، ریاست پوه کړو چې ته زهر ورنه کړې. د زهرونو زهر بیا زرګاو قسمونه دي، داسې زهر هم شته دی چې په هغه کې انسان داسې شل شوي لکه چې هغه ته د فالج چې ورته وایي چې نه وجود شوي چې ډاکټر ته راشي یا به وایي چې بلډ پریشر یې زیات دی او دته هارټ اټیک شوی دی، حالانکه هارټ اټیک به نه وي، وجه به ازهر وي. داسې هم کېږي چې 6 میاشتې پس خدای مکړه هغه انسان وفات شي، هغه به د جیل نه راخلاص شي هغه انسان. زه خدای دې نه کړي علي وزیر سره داسې وشي. خو بهره نو موږ په هره حواله سره د دنیا هر ملک ته هر انسان ته دا ویل غواړو چې که په علي وزیر باندې هر څه چلو شو، که هغه د 6 میاشتې نه یو کال پس هم په طبیعي خدای پاک دې کې طبیعي طور باندې هم پس چلو شو نو د هغې وجه به د ریاست پاکستان وي. باید چې موږ د علي وزیر ګرفتاري د نورو ګرفتاري په شان وانخلو او باید چې په دې کې موږ ټوله نړۍ خبره کړو چې د علي وزیر ته که څه چلو شو نو د دې ذمهوار د ریاست پاکستان. ښې مسئلې ته اشاره وکړه ډاکټر صاحب. ځینې ادارې دي د دنیا په کچه، امنسټي انټرنیشنل دی، د بشر د حقوقو سازمان دی، هغه د نړیوالې عفوې سازمان دی، دغو ته هم په رسمي توګه مراجعه کړې ده چې علي وزیر او هغه جیل وڅاري، ویې ګوري، کنټرول کړي چې علي وزیر پکې ساتل کیږي. په دې حواله سره چې زموږ د کاناډا، امریکا د ولایت، د نیوزیلینډ او استرالیا د دې چې پی ټي ایم کومه څانګه دي هغوی یو باقاعده دستاویز تیار کړی دی د علي وزیر په حواله سره. دغه ټولو ادارو ته یې رسولی دی. موږ ما په خپله دغه ټولو ادارې ټیک کړې وي او د هغې په حواله سره د امنسټي انټرنیشنل یو بالواسطه رابطه مو شوه. نو دغه به کوو، دا به هلته غربي نړۍ د جرمني ملګري هم کار کوي، د اروپا نور ملکونه هم کار کوي، د ډنمارک سره هم خبره شوې دي ملګرو سره. بله ورځ هماغه ورځ باندې شوې چې په کوم اتوار په ورځ چې علي وزیر ته دا جنکې ورکړل شوې. نو دغه به خامخا کوو، دا ډېر ضروري دي او دا ډېر تداول غواړي او خاص به کوو ټولو اورېدونکو ته چې په غربي نړۍ کې اوسېږي چې هغه د خپلې هڅې تیزې کړي او خپل ملک او د ملل متحد او د امنسټي او د هیومن رایټ ملل متحد انساني حقوق تنظیمونه او د خپل ملکونو تنظیمونه ټول خبر کړي. ښه، داسې تر اوسه پورې ډاډ نه لرئ دغسې باقاعده اړیکې چې تاسو ته ویل شوي وي د همدغو ادارو لخوا چې موږ دا مسله څیړو او یا اړیکه یې نیولې وي ریاست سره چې دې مسلې ته پام کوئ، داسې څه اطلاع نه لرئ؟ نه چې داسې اطلاع نه لرو. د خپلو ملګرو طرف نه دا اطلاع ضرور لرو چې دوی رسولي دي. دغه ادارو طرف نه دا اطلاع نه لرو چې دوی موږ خبر کړي یو یا علي وزیر کورنۍ خبر کړي چې او موږ هم څه ګامونه اخیستي دي. دا د محمود خان اڅکزي خبره هم ډیره داسې خبره ده چې اندېښمنونکې خبره ده. هغه وایي که په علي وزیر باندې څه وشول نو داسې حالات به رامنځته شي چې پاکستانی ریاست ګمان هم نه یې کړی. نو خو معنا یې دا ده چې هغې خواته هم دغه ویره شته چې کوم کار کیدونکی دی یا د کوم کار پلان شته دی، نو دې دپاره هغه عاجل اقدامات چې باید ترسره شي نور څه دي؟ نور کوم قدمونه دي چې تاسو پرې غور کړی دی؟ د ټول نه اول خو د محترم مشر محمود خان اڅکزي انتهایی مننه، ډېره مننه. ما چې کله خبرې د علي وزیر د کورنۍ کولې نو دوی راته وویل چې د مشر محمود خان اڅکزي سره زموږ خبرې شوي دي. نو ما چې کوم ټویټ کړی او بیا چې دوی کوم بیان ورکړی بلکل داسې راته ښکاره شوه چې لکه یو انسان یو زړه یو انسان و دوه زړه. نو بلکل ټکي ویلي وو. دا ما هم ویل دي، دا پی ټي ایم ټول وایي چې که خدای مکړه ریاست داسې وکړه، دا بېوقوفي وکړه نو بیا به
داسې اور ولګي، داسې شدت به راځي، داسې کارونه به وشي چې بیا به د ریاست او د پښتون قام دا تعلق داسې پاتې نه شي، داسې پیچیدګۍ به راوچته شي، داسې طوفانونه به راوچت شي چې بیا به دا د ریاست پاکستان په کنټرول کې نه. مهرباني ډاکټر صاحب، هغه مهمه پوښتنه چې پراته ده په مخ کې او ډیر خلک په دې پوښتنې باندې غور کوي، د ډیرو خلکو په ذهنونو کې دا پوښتنه راولاړه شوې ده له یوې اوږدې مودې راهیسې، خو په دې ورځو کې لا هم دغه پوښتنه سخته شوې ده. هغه دا ده چې پی ټی ایم به کوي څه؟ که داسې وي چې یو د بل پسې نیونې روانې وي او دغسې توطیې روانې وي، دوسیې به جوړیږي، خدای دې نه کوي د شهیدولو هڅې کیږي، او هغسې خو تاسې ګورئ چې ترور هم شته په کانادا کې، تاسو ویلي چې یوه معصومه نجلۍ شهید کیږي، نو پی ټی ایم به کوي څه؟ دا ډېر اهم سوال دی چې په دې کې د اولني پړاو په توګه خو د 28 تاریخ پورې موږ یو تګلاره ټاکلې ده. په 28 تاریخ باندې میټینګ دی، پر هغې دا د ستاسو سوال ډېر زیات اهم دی. په دې کې موږ یو سرسري بحث پرې کړی دی، هغه دا دی چې ریاست چې نه مني او خپل جبر نه پکلاریږي، نو بیا زموږ سره لارې دي څه او پی ډي ایم څه کولی شي. نو هغه کې دلته په پاکستان کې لاریونونه، هړتالونه، پیاجام، شټر ډاون، اسلام آباد ته لانګ مارچ، تر دې چې ملل متحد ته لانګ مارچ، د تعدم مرګ بوک هړتالونه، یعنې د خوراک سټاک نه کولو هړتالونه، هغه ټولې فورمونه لارې دي. بیا په دې کې راځي چې پی ټي ایم باقاعده بیا غیر ملکي چې کوم انساني حقوق سره تعلق لرونکي چې کوم ذکر تاسو په خپله وکړو، هغه هم زموږ په لاره کې دي. په دې کې دغه اوسنی دور دا داسې هم نه دی چې دوی به د بابرې په شان واقعه وکړي او بیا به اوښې د هغه نه بعد هم کړلې، د ترهګرۍ په سلسله کې د هغه نه زیاتې وکړلې، خو د پی ټي ایم د راوچېدلو نه بعد بیا په ټوله نړۍ کې د دې د خپرېدو نه بعد داسې اوس نه ده چې ګنې په موږ باندې به جبر کېږي، نړۍ به نه خبرېږي. نو اوس به ټوله نړۍ خبره هم وي، خبرېږي به هم، او دې ته به رس هم، دې ته د مخکې نه رسېدلي هم یو. په هر نړۍ کې د پی ټي ایم څانګه شته دی، نو دا ټول به په حرکت کول انشاءالله. مهرباني بې له شکه د پی ټي ایم چې کوم غړي دي په ټوله دنیا کې فعال دي، هڅې کوي، دا خبره معلومه ده. د ډیرو لویو او پخوانیو ګوندونو دومره فعالیت، مدني فعالیت نه ترسره کیږي لکه چې د پی ټي ایم شته. په دې کې خو هیڅ شک نشته، خو دنیا تر اوسه پورې څومره عملي ګامونه پورته کړي دي د دغو انساني حقوقو د ترلاسه کېدو لپاره؟ دا ډېر معروضي سوال دی چې نړۍ تر اوسه پورې اندازه وکړي چې د افغانستان د امن لپاره بیا د دواړه ملکونو په منځ کې چې کم د ترهګر مرکزونو په حواله سره د دهشتګردۍ د ترهګرۍ چې کم اصلي تربیه کېږي د هغې په حواله سره څه کړي دي، دوی د محکوم قومونو لپاره څه کړي دي، دوی زموږ لپاره څه کړي دي، دوی زموږ د کم فریاد څومره جواب کړی دی، بس یو خط لیکلی دی. یعنې هغه لحاظ سره دومره حوصله افزا جواب نشته. خو نه، داسې هم نه ده چې ګنې دوی به د تیاره داسې جاري وساتلی شي. پاکستان په خپله د یو ملک په حیث باندې په نړۍ کې څه ښه شهرت نه لري. د ده د انساني حقوقو چې کوم ریکارډ دی هغه د ټوله نړۍ په مخ کې هم ښه نه دی، او په هغه کې بیا د بلوچو په حواله سره څه شوي دي. زما خپل دا زه اعتراف کوم چې بلوچ خپل کیس زموږ په نسبت ښه پیش کړی دی. دا مونږ ته نور هم ښه کول دي.
خو د دې دا مطلب نه شو چې بیخي مایوسه شو، مایوسي نشته. دومره د ده هم اصلي مخ خلکو پېژندلی دی. نو امید دی چې په دې کې به نړیوال اواز د مظلوم اواز سره ملاویږي. امید دی چې محکوم او مظلوم به د نړۍ انساني حقوقو چې کم تنظیمونه وي، که افراد وي، که ملکونه وي، یقینا د دوی د توجه مرکز به ګرځېږي. یقینا باید چې دلته په دې سیمه کې ترهګري ختم شي، ځکه چې دا هر څه تړلي د هغې سره دي. که چېرته په افغانستان کې د اوسنۍ سوله ییز سلسله واقعي سوله ییز کېږي، نو بیا خو به نقشه ډېره بدله شي. خو که نه دا سوله ییز کېږي نه، او دا نوره ترهګري مومي او دا نوره وده مومي، او چېرته بیروني ایجنډا او عالمي ایجنډا چېرته په دې خطه کې یو نوی جنګ راوړي، نو بیا به صورتحال نورم خراب شي. مهرباني دا د بلوڅو خبره تاسو یاد کړه. څومره دا د بلوڅو د پښتنو حرکت یو کېدو خواته روان دی؟ څومره ډاډ شته چې یوه ورځ به یوه خبره وي، هر بلوڅ د پښتنو نماینده وي، هر پښتون د بلوڅو نماینده وي؟ ګوره چې که داسې وشي نو بیا خو به ډېر اسانه شي. خو د دې په منځ کې هم د 2 کالو مختلف پړاوونه دي چې په هغه کې د دوی ترمنځ هغه اعتماد بار بار مات شوی دی. مثلا چې پاکستان جوړېدو نو د بلوچ معروض بدلو او د پښتون معروض بدلو. بلوچ په وخت کې هم نه منله، پښتون بیا ومنله. بیا د هغې نه بعد چې کوم بلوچ سره نور اولنۍ مرحله کې څه وشو، د پښتون سره هم شوي وو، خو نه بلوچ ودرېدلی نه و، پښتون ودرېدلی نه و. بیا چې کله د بلوچو د پښتون اتحاد د نشته رواني پارټي په شکل کې راغی، نو د هغې انجام هم د بلوچ په حواله سره د بلوچ دا وایي چې پښتنو سره وفاداري نه ده کړې. بیا په جنوبي پښتونخوا کې چې کوم بلوچ پښتون صوبه ده، په هغه کې هم یو چې په انګریزي کې کنډیوسیو ورته وایي، یعنې ډېر ښه ماحول د بلوچو د پښتون ترمنځ سیاسي دومره نه دی جوړ شوی. بیا بلوچ یو حتمي نتیجې ته رسېدلی دی. هغه یو دې نتیجې ته رسېدلی دی چې بس یا به آزاد یم یا به نه یم. نو پښتون دې نتیجې ته نه دی رسېدلی. نو دا دومره د قومونو ترمنځ فرق او بداعتمادي دا په خپل ځای موجوده ده، خو نه محکومیت خو شریک دی که نه، بیا جغرافیه هم شریکه ده. بیا د تګ لار که چېرته دوی یو ځای شي نو دا به دوی دواړو ته اسانه شي. نو د دوی یووالی به په حقیقت کې دښمن ماته شي، خو کاش چې داسې وشي. پی ټي ایم څومره پلان لري چې په رښتیا سره د پښتنو د بلوڅو د فعالیتونو د یو کولو دپاره هغه حکمت عملي کاروي؟ ګوره چې پی ټي ایم خو په حقیقت دا دی چې په پښتنو کې هم د پښتنو نه علاوه په پاکستان کې د ټولو قومونو په نظر کې هم د پښتنو حقیقي نماینده قوت په طور باندې پېژندل کېږي. خو د دغه پېژندلو باوجود موږ په دې کې نه یو کامیاب شوي چې موږ دغه ټول معروضات او د مختلفو قومونو محکوم خلک دې ته ځان ورسوو، یا یو حکومت عملي جوړه کړو، یا د بلوچ سره جوړه کړو. موږ دې ته په دې 3 کالو کې څه خاص کارنامه موږ نه ده کړې. مهرباني ډاکټر صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ راتلونکی به څه وي د دې پښتنو د بلوڅو ترمنځ؟ تاسو یوه ډېره ښه یادونه وکړه، هغه مثلا ډېره واضحه کړه چې بلوڅ وایي چې یا به آزاد یم یا به بیخي نه یم. معنا یې دا ده چې مبارزه یې داسې غوره کړې ده چې هغه وسله مبارزه هم ده، او بالکل یوازې دا د عدم تشدد مبارزه نه ده، خو د پښتون انتخاب هغه د پاچاخان انتخاب دی، د عدم تشدد مبارزه. نو راتلونکی څنګه ګورئ؟ بلوچان به پر عدم تشدد قانع کیږي او که پښتانه به په دې قانع کیږي چې عدم تشدد په څنګ کې بله لاره هم صحیح ده؟ دغه تپوس د مظلوم نه د کولو نه دی، دا تپوس د محکوم نه د کولو نه دی،
دا د حاکم یا د ظالم نه د کولو دی. که چېرته د پاکستان ریاست خپل ظلم خپل جبر دغه کم کړي یا ختم کړي نو ماحول به یو شانته شي. که چېرته دا داسې جاري وساتي یا نور یې زیاتوي نو پښتون به بیا حتمي طور باندې همغه شان کوي لکه نورو قومونو چې کړي دي. بلوچ خو تازه قوم دی، تازه مثال دی. د دې نه مخکې په پاکستان کې بنګال، د هغې نه مخکې د پاکستان چې کله نه نو په نړۍ کې ډېر ټول تاریخ د دې نه ډک دی چې کله ته محکوم بیخي دیوال ته دقت یې د ده د تښتېدو لار بند کړي نو انساني تاریخ څه وایي؟ که هغه یو خاندان وي، که یو خیل وي، که یو قبیله وي، که یو قام وي، که یو طبقه وي، که هغه هر څه وي، خو د هغه بیا چې کم تاریخ دا ښایي چې هغه اخرنی چې کم په نتیجه کې راځي نو هغه د فزیکس د اصول مطابق وي چې رد عمل چې کم دی همیشه د عمل په نتیجه کې رد عمل وي، هغه د هغې برابر وي او د هغې بالکل مخالف وي. نو دغه فارموله به د پښتون دپاره هم وي ځکه چې ټول انساني تاریخ کې د نورو قومونو دپاره هم دغه وه نو پښتون هم څه د دې نړۍ نه جدا قوم خو نه دی، نه دومره کمکل دی، نه دومره تقسیم دی، دا ډېر زورور قوم دی. بس صرف دې قوم ته یو چل پکار دی چې کاش چې دا قوم په خپل زور پوه شي. دا په خپل زور نه دی پوه. که دې په خپل زور پوه شو نو دنیا به وړه چي نو امید ده چې داسې ورځې به راځي. مهرباني آخري پوښتنه دا ده چې تاسو وویلې چې که ریاست پالیسي بدله نه کړي نو بې له شکه داسې یو ورځ راځي. څومره ډاډ لرئ چې ریاست بیا کتنه وکړي په خپلو دغو سیاستونو؟ تاسو یقین وکړئ چې تاسو دا سوال چې کوم دی پرون او بل ورځ دوه انټرویوګانې وې په هغه کې هم د پنجاب نه راغلي وي، دواړه د پنجاب سره تعلق لرو همدغه دی. نو ما به یو تپوس دې کولو، ما ورته څه راته ووایه چې د پاکستان جرنیلان خپله تګلار بدلوي دوی وینا. ما څه راته ووایه چې د پاکستان چې کوم اشرافیه ده چې کوم ریاست چلوي چې په کوم کې سرمایهدار او جاګیردار هم شامل دی او جرنیل هم شامل دی، ما دوی خپله برخه نور بل چا ته محکوم قومونو ته یا محکومو طبقو ته ورکولو ته تیار دي. وینا ما چې آیا دا ممکنه ده چې پاکستان واقعي د نړۍ د نورو وفاقي مملکتونو په شان حقیقي یو وفاقي مملکت شي؟ دا د بېشکه د عرب امارات په شان شي، خو چې په هغه کې رسول خیمه او دوبۍ او شارجه او ابوظبي او هالند ته برابر قوت ملاوي. ما یې داسې به شي؟ وینا ما یې د ملیشیا په شان به شي؟ وینا ما یې چې دا نه کړي چې یو شی د ټیک کولو نه وي نو بیا به څه کېږي؟ نو بیا چې هېڅ چې کله دوی ځان ټیک کوي نه نو رد عمل که موږ ژوندي یو که مړه یو، که موږ په خپل مرګ مرو که د کام په لاره کې شهیدان کېږو دا بېله خبره ده، خو دا رد عمل نشي منع کېدی. دا د جبر خلاف د مجبور آواز، د ظلم خلاف د مظلوم آواز دا چېرته په انساني تاریخ کې ختم شوی نه دی، منع شوی نه دی، دا منع کېدی نه شي، دوی بدلېدی نه شي. نو چې دوی بدلېدی نه شي نو محکوم به خامخا راپاڅي. مهرباني ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوم. ډېره مننه چې ډېره مننه. له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه. خوشحالي شئ.